دا هغه وخت و چې ماته د پبجی گیم معلومات نه وو، د سرسرکی معلومات راته وو خو پوره معلومات نه وو راته. نو واقعا داسې پیښه سوله چې اچانک موږ ته ضرورت پیدا سو د سفر. پېښور ته روان وو د شپې. نو ملګرو هغه ځای انتخاب کړي چې ګاډی به دلته بازار ته راځي، د دې ځای به ځو، بیا د شپې به وځو. هغه چې په موټرسایکل ملګري واخیستلم، موټرسایکل باندې بوتلم، اوس هغه شټاپ ته چې رسولم چې کوم ځای ګاډی ولاړ و، ګاډی لا تر اوسه نه و راغلی. چې هلته موټرسایکل ودروئ، د سړک انډین اواز راغی، مارو مارو مارو. ما ملګري ته وویل ما څه کوي کله چې بې ځایه مړه کړو که څه بله. ملګري راته وویل مولوي صاحب وایي نه دا خپل د ځان سره لګیا دی، دا اوس بل ملګري ته وایي دا گیم دی پبجی گیم ورته وایي، او بل ملګري ته وایي چې ولای ولای. نو دا ملګري وایي سره کنټیک دي سره یو د بله معلومات سره لري. نو بیا چې معلومات ما وکړي چې دا پبجی گیم چې کوم دی دا خپل ملګري سره جوړیږي، یو د بل سره ویني، ملګرتیا سره کوي. بل واقعا بیا چې کله ماته معلومات وسو د پبجی گیم، نو بل واقعا داسې راپېښ سوله چې ډېره سخته ګرمي هم وه، او شیخ صاحب محترم زموږ والد صاحب دا ډاکټر ته بیولې و، د هسپتال را روان یو په ګاډي کې. یو ځای ودرېدلو، اوس زه غوښه اخلم، غوښې ته ورته سوم، ډېره سخته ګرمي هم وه. اوس دا ټیم کې زه دغه سړي سنې غوښه اخلم، هغه پنجابی و. اوس ما وله غوښه راکړه، دی په دغه ټیم کې غوښه هم ماته راکوي، تلي یې راته، او دغه ټیم کې د پبجي گیم هم شروع کړی دی. یو لاس یې په غوښې کې دی او بل لاس یې پبجي گیم کې دی. یو ور غوښې ته وګوري او بیا گیم ته وګوري، یو ور غوښې ته وګوري بیا گیم ته وګوري. هلته ګرمي هم وه او مریض هم را سره و. نو ده چې ول دا مولوي صاحب نه پوهېږي په دې باندې، یعنی بند یې نه کړي، زما سې شرم حیا ونه کړله. ما ول بھائی یہ گیم بند کرو، میرے ساتھ مریض ہے، تھوڑا جلدی کرو. نو دا وشرمېدی، هغه گیم یې بند کړي. نو دا داسې یو بد مرض دی دا پبجي گیم، او داسې بد گیم دی چې مسلمانان یې هم د دین څخه فارغه کړي دي، هم د دنیا څخه یې فارغه کړي دي. باید داسې خلک دي چې دین ته یې شا ورکوي، زه وایي دنیا خو ګټمه، په دنیا کې مصروفه دي، جایداد کې مصروفه دي. او دا غریبانان دا پبجي گیم والا دا خو هم د دین نه فارغه دي، هم د دنیا نه فارغه دي. دین ته هم شا ورکړې ده، دنیا ته هم شا ورکړې ده. هم الله ناراضه دی ورڅخه، او هم د خپل مور او پلار چې کوم خاندان او قبیله دم ځینې ناراضه دي، ځینې بد ځینې راځي چې ټوله ورځ اختر یې په پبجي گیم باندې. نو دا دوی واقعات خو ما خپل بالمشاهده ولیدلې. او په دې روژې کې هم داسې ملګري دي چې هغه ټوله شپه دغه پبجي گیم ته ناست دي، یا نورو گیمو ته، یا فلمو ته، یا نورو ډرامو ته چې اوس ارتغل کومه ډرامه راوتلې ده ډېره مشهوره ده، یا نور داسې په فیسبوک او په انټرنیټ په حالاتو باندې مصروف وي تر پېشلمي پورې دا شپه په ویښه باندې تېرې کړي. بیا چې پېشلمی وکړي نو بیا هغه نه بعد بیده شي. بعضې ملګري خو سهار لمونځ هم ونه کړي، بعضې ملګري لا لمونځ کوي خو په جمع سره چیرې کوي، خو لمونځ ژر ژر وکړي، بس ټوله شپه یې ولي نو په گیم باندې یا په فیسبوک باندې یا په نورو فلمو باندې. بارون چې ورته بیده سي، غرمه کششونه خوري، راپورته سي، ماپښین لمونځ وکړي، بیا ورته بیده سي تر مازدیګره پورې. نو روژه په دغه رقم تېره کړي، ټول ورځ په خوب باندې روژه تېره کړي، او بیا شپه ټوله په ګناه باندې تېره کړي، په دا گیم باندې تېره کړي. دا روژه په دغه رقم تېروي. دا قیمتي وخت ته چې د عبادت وخت دی، د ثوابو وخت دی، د ذکرو وخت دی. دا یو سیزن دی، د عبادت سیزن دی، د ذکرو سیزن دی، د استغفار سیزن دی، د رحمت سیزن دی، د عتق من النیران سیزن دی. دا یو ډېر قیمتي وخت دی، او دا قیمتي وخت بیا موږ لاسته نه راځي، باید عبث یې تېر نه کړو. نو په دې روژې کې باید په هر ټیم کې باید موږ د ګیمو دغو شیانو څخه لاس واخلو. خاص کر په روژې کې باید موږ خاص الله ته توجه وکړو، د الله نه دعا یې وغواړو، د الله نه استغفار وغواړو چې الله موږ ته بخشش وکړي.